إياك نعبد وإياك نستعين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، دين الإسلام عزت مند مسلمان ورونو تاسو ته دا خبره معلومه ده چې د اهل الحديث او د دې زمانې یو فرقه ضاله په ناچفرو سره بحث دی په طلقات ثلاثو باندې، او کوم ځای چې زموږ مقرر دی د مناظرې دپاره او کوم ورځ ده نو هغه سبا ده او هغه ځای طرفینو ته ښوولی شوی دی. نو الحمدلله مونږ چې څونه ټیم دی زمونږ او څونه کسان مونږ یو محدود چې څونه زمونږ د پناچپیرو سره لیکلی شوي دي هغې کسان مونږ الحمدلله په لاره روان یو د الله په فضل و کرم سره. کوم چې زمونږ موعد دی هغې ته به انشاءالله العزیز مونږ ځو او په دې کې زمونږ سره زمونږ مناظر او فاتح پنجپیریت شیخ ریاض الله صاحب په دې سفر کې هم شامل دی، او د ټولو ملګرو نه درخواست دی د دعا چې الله رب العالمین د هغه خلک رسوا کړي او ودې شرموي چې د بخاري او د نبي صلی الله علیه وسلم د احادیثو توهین او استهزا یې کړې ده. د بخاري نوم یې په بخارۍ یاد کړی دی او داسې د نبي صلی الله علیه وسلم نومونو ته ډېر سپک احادیثو ته ډېر سپک کتلي دي. هغه خلکو له د الله رب العالمین شکست ورکړي او هغه د الله رب العالمین ذلیله کړي چې هغې د نبي صلی الله علیه وسلم احادیثو ته سپک کتلي دي. او هغه ډله نن چې ځان ته اشاعة التوحید والسنه وایي هغه ډله نن د احادیثو نه انکار او دغه رنګې د نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو نه انکار او د احادیثو د کتابونو سره استهزا دا د هغې مرض او د هغې پلیتي او نجاستو چې هغه بهر ته راووتو. نو انشاءالله زموږ چې د هغې سره کوم بحث دی او کومه مناظره ده سبا انشاءالله مونږ هغه ځای ته روان یو د الله رب العالمین په فضل و کرم سره، او سبا به انشاءالله امن سامنے او د الله رب العالمین نه دعاګانې دي چې الله حق ته او حق ته غلبه ورکړه او حق غالبه کړه او باطل له داسې شکست ورکړي الله لکه چې په بدر کې د مشرکینو له ورکړی و، په احد کې مشرکینو له ورکړی و، او داسې فتح د الله ټولو موحدینو اهل حدیثو له دې ورکړي چې څنګه په بدر کې صحابو ته ورکړی و او څنګه په احد کې صحابو ته ورکړی و، او د حق د دشمنان د الله رب العالمین تباه او برباد کړي. بس لنډ پیغام دا و چې الحمدلله مونږ په لاره باندې روان یو انشاءالله د مناظرې ځای ته به ځو. سبا چې د مناظرې کوم ځای مقرر دی او کوم ټیم مقرر دی انشاءالله هغې ته به حاضرېږو او د یو څو خبرو لپاره دعوت ورکوم شیخ ابو یحیی صاحب. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، الحمدلله ثم الحمدلله زمون رهنما او فضيلة الشيخ مناظر اسلام ابو عبد الرحمن ریاض الله الدیری حفظه الله تعالی ورعاه او دغه شاګردان پېښور بډبیر ته روان دي کوم ځای چې د مناظرې دپاره منتخب شوی دی. نو د حق او د باطل مقابله به انشاءالله سبا میدان لګیږي. څومره مسلمانان چې کتونکي دي زموږ اواز اوري، خاص کر زموږ اهل الحدیث ملګري سلفیان رونه دي، هغې ټولو ته مو خاص کوو چې تاسو د رب العالمین نه زموږ دپاره دعاګانې غواړئ او چې کوم خلک د دین اسلام دفاع کوي او د حق د دین اسلام دفاع کوي او د باطل مقابله کوي چې الله رب العالمین هغوی له ثابت قدمي ورکړي او الله رب العالمین د هغوی د جهود په خپل دربار عالیه کې قبول کړي او الله رب العالمین د هغوی په وجه باندې باطل ته داسې تاریخي شکست ورکړي چې آینده د دې نسلونو یې یاد ساتي چې انشاءالله چې هر سلفي ملګری په هر ځای کې د حق دعوت او ښه په تیزۍ سره کوي او دا باطل پرست او دا مبتدعین الله په هر ځای په هر ډګر باندې ذلیله کړي. نو ټولو ملګرو نه دعا درخواست دی انشاءالله تاسو منتظر اوسېږئ. سبا به انشاءالله د حق او د باطل مقابله به او میدان به لګېږي. ټولو ملګرو نه زموږ دغه یو درخواست دی چې په دعاګانو کې موږ یاد ساتئ. وعلیکم والسلام باطل تری په لړزانوي زنده باد سلفي نیټورک دا محمدي نیټورک دا محمدي نیټورک باطل تری په لړزانوي زنده باد سلفي نیټورک